دلته رښتیا مه وایئ دا خارنا پرسان دی خارنا پرسان دی یاره ما رښتیا ویلي وو ما باندې پرچه وشوه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ایم پی نیوز ډیرو ګرانو کتونکو ستاسو ورور شهاب خان یم. قدرمنو کتونکو دا ټایم زموږ سره ناست دی صابر استاد چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی. یقینا د دې نه مخکې څو ورځې وړاندې چې دی هغه انټرویو به تاسو کتلی د مظفر شاه باچا سره چې د صابر استاد د ژوند په حواله د هغوی چې کله نه سټارټ اخیستی و سبق یې د کله نه ویلی و شعر و شاعري څنګه شروع کړې وه هغه ټول تفصیل تاسو اورېدلی و. صرف او صرف زموږ د دوه درې انټرویویانې یا دوه درې پروګرامونه چې تاسو ګورئ هغه به مونږ صرف د استاد نه چې دی شاعري اورو. نو استاد جی جناب سمو خیال دی شروع کوو اشعار سے بالکل د دې نه وکړو چې هغه زه چې ګورم هر دا به وم هغه شی صحیح دی جی صاحب سے بالکل صحیح دی جی بالکل شروع وکړئ جی. ها جی موي جی او زه چې ګورم هر چاته جاړي ګرانې ډېره شوه زیاته جاړي زه چې ګورم هر چاته جاړي ګرانې ډېره شوه زیاته جاړي و نوکر که جاړي خو مالک د هوټل هم جاړي ملا صاحب پکې قصه د ازل هم جاړي چې یو ګټي او لسی خوري هغه خو غرق والا شل تنه ګټي یا میران هغه شل هم جاړي قرض می ورنکو پردیلا په جړه لاړو قرض کا غواړم د خپل نه نو خپلم جاړي ځکه جړېږم خو دمړی په جیب کې نه لرم خو ځان رانه هیر چې ته هم جاړې بل هم جاړي الله ساته بچي ماته جاړي ګرانې ډېره شوه زیاته جاړي د رشوت خور ګزاره نه کېږي رشوت باندې غریب د ورځې خاوند نه شو په محنت باندې چا پکې دا وکړلو عزتي سر وخوري چې وږی ناست وي څه به وکړي په عزت باندې مالدار ته خپل مالداري رسۍ د دار شوله اکثري ماته مرغټی وي په دولت باندې هیرت وهلي معاشره د پکې ګیر یما ربه داسه وشو په دې انسانیت باندې و د هرس دی بلاتا جاړي ګرانې ډېره شوه زیاته جاړي د مسایلو مور ګڼم د اقتصاد مسله همدا مسله دا چې جوړیږي د فساد مسله په کوم نظام کې چې مالی تقسیم غلط وي هلته د بغاوت شکل اختیار کې د فریاد مسله که زه یو تنوې خو زه چرته تیار خور وومه خو زما هره مسله د ټول هیواد مسله دا مسله اقتصادي وه او که نه وه شیخه چې ابوبکر تکړه جوړه د جهاد مسله نو نن لم خوا او شاته جاړي ګرانې ډېره شوه زیاته جاړي چې کوم قامونه متحد او منظم نوي اقتصادي حالت د هغه خلکو سم نوي د غلامانو نه بدتر زندگی تیروي خوار شي تباه شي چې معاش مستحکم نوي چې زغمي ظلم او د ظلم خلاف جنگ نه کوي د هغو کور به یو ساعت خالی د غم نه وي څوک چې خپل حال نه بدلوي په خپله نه بدلیږي صابر عملی د الله فضل و کرم نه وي نو که سلواره مولا ته جاړي ګرانې ډېره شوه زیاته جاړي جی صاحب دا راته ووایه که نه چې تاسو دا شعر کله لیکلی و دا مې هم چې د دې به هم تقریبا که نه نو یو 15 کاله خو 15 کاله خو به یې شوي ما خو د هغه وخت مهنګایي ما ته څه پته وه چې دا به دومره سیوا کېږي جی او د مظفر شاه صاحب ته روان خبره وه که نه وته وایي چې دا تا لیدلي سري په شارجه دا ما په سن 80 کې لیکلی و په 82 کې دا ما په 61 کې لږه ټیپ کړی
لیکن اوس هم هغه ولې چې هغه حالت خو ښه کېږي نه خو نور روانېږي نو هغې هغه خوند نور سیوا کېږي مطلب چې څومره مهنګایي ډېرېږي جی د دې غزل هغه خوند ورک جی بالکل یو نظم مې تاسو به اورېدلی مې یو نظم ما لیکلی و هغه دا هم دغه 40 کاله مخکې خبره ده مزدور په تاریخ کې زما چې لکه دا د چا نه غرې سوړ دی دا د چا کره جړه ده بل ورته وایي چې پرېږده مړه زه چې درومو داسې کېږي دا دنیا ده تاسو اورېدلی به یې که نه دا ما په هغه زمانه کې 40 کاله مخکې لیکلی او اوس لکه داسې دی لکه چې اوس دپاره جی اوس دې څه نوي څه لیکلي که نه چې چا له اورېدلي نه یا مطلب یو څه مې لیکلی و ما وایي چې هغه به درته ووایم ما وایي چې دلته قتل وشولو هلته کې ډاکه وشوه دلته قتل وشولو هلته کې ډاکه وشوه هغه ځای پراته مړي غټه دماکه وشوه دلته قتل وشولو هلته کې ډاکه وشوه دلته رښتیا مه دا ښار نه پرسان دی دلته رښتیا مه دا ښار نه پرسان دی ښار نه پرسان دی یاره ما رښتیا ویلي وو ما باندې پرچه وشوه ما رښتیا ویلي وو ما باندې پرچه وشوه غل ګرځي آزاد پکې ساز تحت کړې پرتې غل ګرځي آزاد پکې ساز تحت کړې پرتې ساز تحت کړې پرتې یا قتل د انصاف شو سبد لانجو شوا قتل د انصاف شو سبد لانجو شوا وجه ظاهر دا زور د ګناهونو دی وجه ظاهر دا زور د ګناهونو دی زور د ګناهونو دی یو خواته سیلاب راغی بل خوا زلزله وشوه یو خواته سیلاب راغی بل خوا زلزله وشوه دوه ورځې مې تېرې کړې صابره په دنیا کې دوه ورځې مې تېرې کړې صابره په دنیا کې صابره په دنیا کې یاره غوږ کې مې اذان شو بیا مې جنازه وشوه جی مهرباني جی د شاعر چې وي که نه د په هر څه باندې نظر وي جی خو که مونږ وګورو په اخره کې لکه د هغوی هغه ژوند چې دی که نه بیا ګران شي بیا اکثر لاړ شي کلچر ډپارټمنټ ته کښېني د حکومت د طرفه هم داسې څه لکه زه به تاسو ته دا وایم تاسو د پښتو د ژبې له ډېر څه ورکړل خو د پښتو د ژبې یا د پښتو د معاشرې یا د حکومت تاسو له څه درکړل دا یو عجیبه سوال دی ډېر زیات زمان لکه شوی دی او لکه دا خو ټولو خلکو ته معلومه ده چې په دې زمونږ په قام کې خاص طور د خپل شاعر یا د خپل دانشور یا د خپل صحافي یا د خپل د دوی لکه هېڅ قسم لکه څه مرسته نه کېږي او نه یې څوک دغه کوي او بس ما خو دا سوچ کړی دی چې بهی زه خو هسې مې یو ملنګي زندګي تېروم نو زما لکه څه دغه نه کېږي لکه ګیله مې نه په دې نه کېږي چې زه لکه په دې خپل زندګۍ باندې زه په دې خپل ضمیر کې زه مطمئن یم لکه لکه خیر لکه لوګه را کتنه را خو زما ضمیر مطمئن دی بس په دې باندې زه خوشحاله یم نو مطلب دا د بل چا په تمه نه جی جی بالکل دا ډېر الله ته یو الله اسرکه بندار سمدي سم دا راته وایي که نه چې تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي څومره غزلې به دې لیکلي دا خو لکه صحیح لکه زه خو د دې تعداد نه شم ما ته یاد نه دي خو بهرحال زه به درته ووایم چې جي د سن 65 نه زه مسلسل لکه لیکل کوم د سن 65 نه ستاسو په اورېدو کې دا راځي چې تاسو په امارات کې د سفیر نه ایوارډ هم اخیسته جی او هلته کې یو تنظیم و زموږ نه د مخته ته موږ یو هلته یو تنظیم جوړ کړی د اماراتو پښتو ادبي ټولنه د شاعرانو تنظیم و د هغې په ذریعه باندې لاول مونږ لکه لږې وړې وړې مشاعرې کړې بیا لکه خلک دغه شو او نور څه تفریح نه و په اور دی کې نو لکه بیا به خلک ډېر په غټ تعداد په زرګونو خلک به تعداد کې به شریکېدو نو هلته کې یو تنظیم و پښتون ورورولي تنظیم نو هغوی بیا ما یو ایوارډ راکړو د پاکستان سفیر په لاس باندې ډېر ښه ډېر غټ عزت یې راکړو ډېر ښه شاعرانو صاحبانو پکې ډېر کلامونه وویل زما په حق کې او هغوی هم ډېر خوشحال شو ما زه هم ډېر خوشحال شوم ما ته ډېر ښکلی غټ
ایوارډ ملاو کو ډېر هغوی ډېر عزت ماله راکړو جی. ډېر شکریہ استاد. قدرمنو کتونکو دا و صابر استاد ان شاء الله د دوی نور پروګرامونه هم تاسو زموږ په سکرین باندې ګورئ. د دې نه مخکې د ژوند ځواک د شاعرۍ په حواله باندې هغه تفصیلي چې کومه مرکه وه هغه زموږ په یو دویم پروګرام کې تاسو به کتلي چې په هغې کې وشوه. د دې نه پس به انشاءالله د استاد سره یو بل غزل کې تاسو ته راځو، تاسو ته به مخاطب کېږو. د هغې پورې ماله اجازت راکوئ. د الله په امان.